نور احکامات د الله هغه فرض دي دغه شرط رجب فرض ده د فرض معنی دا ده چې دا په حق دا فرض عین ده دا په عاقل بالغ مسلمان باندې فرض ده نارینه او زنانه دواړو باندې و د روژې یوه لویه مرتبه هغه دا ده چې الله جل جلاله فرمایي فرشتو ته چې انا اجزي به د دې اجر ما ته پرېږدي دا به زه په خپله باندې ورکوم نو کله چې خان او نواب تقسیم کوي د منشي په لاس هغه څنګه ورکړئ او کله چې خان او نواب په خپله باندې ورکوي هغه څنګه کوم چې عملنامې دي دا فرشتې منشیانې لګیا دي لیکل کې د روژې دومره لوی اجر دی الله فرمایي دا د لیکلو نه دی دا ما ته پرېږدي دا به په خپل باندې زما عزتمندو حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې د جمعې ورځ وه منبر ته روانو چې په پوړۍ مبارکه د منبر یې په کېښودوئ آمین چې په درې مې کېښودوئ آمین چې په درې مې کېښودوئ آمین په څلورمه پوړۍ رسول الله مبارک کېناست صحابه رضی الله تعالی عنهم بعد کې تاسو کې رسول الله تاسو په نور کله منبر ته خېږئ خو نن تاسو نه درې کله ته آمین واورېده وایي چې جبرئیل علیه السلام زما د منبر د ختلو په وخت کې راغی او ما ته وویل چې حلال دي شي هر هغه څوک چې کله ستا نوم واخیستی شي او په تا باندې درود شریف ونوي ټول وایي صلی الله علیه وسلم حلال دي شي هغه څوک چې ستا نوم واخیستی شي او په تا باندې څه ونوي درود ونوي وایي ما وایي آمین نو جبرئیل علیه السلام خیرې کړي او نبي علیه السلام یې آمین د درود شریف د نبی علیه السلام بارکې حکم دا دی چې یو ځل کله د نبی علیه السلام نوم په مجلس کې یاد کړی شي نو دا یو ځل درود شریف ویل واجب دي که دې ونه وي د اخرو هزارو ګناه کې به راځي او چې بار بار د پیغمبر علیه السلام نوم راځي نو بیا بار بار صلی الله علیه وسلم ویل مستحب دي دویمه پوړۍ باندې چې وایي آمین وایي دا څه چلو وی چې د چا مور او پلار یا یو په دوی کې اخري عمر ته رسېدلی او دې پې ځان جنت ته بوندځي دغه کس ته هلاک شي وایي ما وی چې آمین نو د مور او پلار د خدمت باره کې که چا ونه کو او داسې کارونه یې وکړو چې مور او پلار خفا او په خفګان کې دې لاړل نو خیرې جبرئیل کړي دي او آمین پې محمد رسول الله علیه الصلاة وسلام دریم هر هغه کس چې هغه باندې د رمضان میاشت راشي او دې په دې کې ځان په الله باندې ونوبخي نو یې هلاک شي دغه کس نو نبي علیه الصلاة وسلام وفرمیل آمین نو زما عزتمندو دا د رمضان میاشت په موږ باندې راغله او الحمدلله چې زموږ ستاسو زندګي الله رمضان ته راورسېده دا د رحمتونو میاشت دی زما عزتمندو او دا هغه میاشت ده لکه ماشوم چې د ګوتې نه کله کله کس ونیسي او دوکان ته یې بوځي وایي څه دې خوښ دي ځان نه اخله شاته دا اخلې وایي نه دا وایي دا او چې دې څه اخلي اخلي نو الله جل جلاله دا د رمضان مبارک میاشت سمه جنت ستور دی چې څه اخلي شاته دا ته ثوابونه ملاوېږي نفل کوه ثواب دوا کوه ثواب د مجبوری مطابق خوب کول ثواب ذکر کول ثواب ان الله به ثواب الله به ثواب او عام ثواب نه زیات ثوابونه ورته حدیث کې راځي چې نفل کول دا د فرض عمر ثواب به په روژه کې ملاوېږي او د یو فرض او ثواب په رمضان کې او یو فرض عمر شي یعنی سړی چې ګډې رمضان کې یو او یا چې د هغې څومره ثواب وي اول کې موږ یو ځل نه کوو نو اویا ځل بیا څه وکړي یو ځل نه کوو او بیا اویا پرې
مونږ خو لا بعضې ملګري تپوس کوي چې دا تراویح اتره کاته دي او که 12 دي چې ورته ویې 100,000 روپۍ دله درکړم که نه 10,000 او 12,000 بیا به خاندي نه 100,000 پوره درکړه نو د دنیا د لالچ لپاره ډېر خوښ او په کوم څیز باندې چې دی همیشه دپاره ژوند ښایسته کېږي هغې کې تپوس کوي چې دا دې په 12 دي د خدای نیکبخت ته چې د 100 ټکې دي اورېدلی دی دا اتو که دې اورېدلي او د 12 تپوس یې مه کوه وایي چې څومره زیات خو ثواب یې زیات دی که نه چېرته 100 رکعاته نفل او چېرته 12 او چېرته 8 نو خبره مې دې پورې کوله چې نفل ثواب زیات دی د فرضو دغه شان دی یو سنت طریقه کول هم د فرض عمره ثواب لري اوبه دې په 3 ساګانو وڅښلې روټۍ دې درمیانه نواله اوچته کړه خوله کې دې ښه میده کړه الحمدلله دې ووي سنت دې راجمدي کړ د سترګو کې دې د ماسوتنې اوده کېدې رانجې دې پکې ور واچول سنت دې دغه یو سنت یوازې په نفلو باندې د فرضو ثواب نه میلاویږي په نفلو د فرض عمره ثواب دی نو په سنتو به څومره نو کوشش وکړو چې په دې روژه کې د پیغمبر علیه السلام سنت هم ادا وکړو چې هغه د دین د فرض عمره ثواب دی بله دا درنو حالات ډېر زیات خراب شوي دي لږ نه ډېر زموږ په خپله عمل ډېر خراب شوي علم جیب له راغی علم موبایل لراغی علم کور لراغی علم کټ لراغی لیکن عمل خاور لراغی عمل برباد شو زمون عمل کم دی من کې سړي د نیکو اعمالو نیک عمل لپاره بالغ ورو چې څنګه به اخلاص شم څنګه به ولګما څنګه به کې کمی راشي ګوره اوله شپه زلزله راغله زمون څه حال جوړ شو زما عزت کوي من څه یو هېڅ نه الله وایي چې وایي نه خبره کوي من څه الله جل جلاله په سکندونو کې دنیا ختمولی شي موت ختمولی شي کوم کورونه چې موږ کې شپه ورځ پکې ناست دي او مزې پکې کوو وایي چې دا به د مزو ځای نه لګیا یو ځانم دغه کور به رانه قبر کې څوک شته چې تپوس دې وکړي چې سیخان رانه راوباسي او ملبي رانه رانرکوي دا دې موږ دغه حال نه وساتي زموږ د څه حیثیت دی موږ د یو ټوخي تپوس د الله نه نشو کولی موږ د یو زکام تپوس د الله نه نشو کولی موږ د خېټې د درد تپوس د الله نه نشو کولی چې موږ زموږ څه حیثیت دی موږ په کوم ټال کې زنګي په کوم ټال کې زنګي چې دومره اوچت او د الله دین د پیغمبر علیه السلام سنت طریقې هغه مبریخ جنگ نور څه ته وایي جنگ خو یوازې د ټوپک او د تمانچې جنگ نه دی جنگ خو د کتاب هم شته جنگ خو د قلم هم شته جنگ خو د خاموشۍ هم شته جنگ خو د ژبې هم شته نو موږ که د الله سره نن په مخامخ په خوله څه نشو ویلی په زړه کې خو جنګي ولګوي په اعمالو کې خو جنګي ولګوي الله وایي مه کوه منګې الله وایي سم شه موږ نه سمي الله وایي د حبیب په طریقه ملاړ شه خرابون دې موږ نه سمي چې کله زلزله راشي موږ څه وایو چې چا به بد عمل کړی او که نه موږ خو مدینه ټاون کې نه اوسېږو موږ خو په حرم شریف کې مسجد نبوي کې اوسېږو موږ خو سم خلک چې دا ګناه به چا کړي چا ګناه کړې ده خو موږ دا ګناه کوو که نه تیزه هوا راشي چې چا به ګناه کړي بیا په سوشل میډیا راشي چې تیزه هوا نه مخکې دا هلک راپاڅېدو او مور یې مړه کړه نو هغې نه پس هوا راغله موږ خو شپه ورځ د الله حکمونه چاړه کوو لګیا د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې چړې چړې که مشر دی که کشر دی که جینۍ ده که ځوانه ده که مور ده که لور ده که پلار چې څومره موس کېږي د حبیب په سنتو چاړه راکړه چې څومره موس کېږي نو زما عزتمندو رمضان د رحمت میاشت ده خو په دې میاشت کې موږ خدای ته ونه درېږو خدای ته ونه چاړو خدای ته ونه غواړو په کوم وخت کې به غواړې هغه یو عالم وایي چې ته روژه ونیسې او سهار 9 نه پس ویده شي او په 12 راپاڅې
مسکړې یا نه کړې بیا ود شو ماښام راپاسې داسې خو به د زړه ټول عمر روژې ونیسم دې ته روژه وایي روژه خو دې ته وایي چې ته به د رمضان په میاشت کې عبادات کې روژه خو ځان نه ایسته د الله حکم دی د روژې سره سره به ذکر زیات کې قرآن شریف تلاوت به زیات کې نوافل به زیات کې د قرآن او د رمضان د میاشتې تعلق ولې راغلی قرآن یوه رڼا ده او د رمضان میاشت بله رڼا ده الله دواړه رڼاګانې یو ځای کړي دي په دې میاشت کې قرآن نازل شوی په دې میاشت کې تورات نازل شوی په دې میاشت کې انجیل نازل شوی په دې میاشت کې زبور نازل شوی دی څومره آسماني کتابونه دي هغه په رمضان کې نازل شوي په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به جبریل علیه السلام د رمضان په میاشت کې د قرآن شریف دور کولی نو عالمانو دغه ځای نه استدلال کړی چې ګورې د قرآن شریف تلاوت زیات وکړو په دې میاشت موږ خوبونو ته کار ویلې ولې چې لګیا یو انډیا سره جنګي کوم روژه ده بس کومه روژه مې ده داسې روژه ده صحابو به د رمضان په میاشت کې د بدر واقع په رمضان کې نه راغلی او په دغه شګو په ګرمۍ کې جهاد کړی دی او جهاد هم په داسې حال کې کړی چې دا کم سهولیات موږ ته په غیر رمضان کې دي قسم دی داسې سهولیات هغوی ته په رمضان کې وکړو کم خوراک چې موږ په غیر رمضان کې کوو صحابه رضی الله تعالی عنهم داسې خوراکونه په رمضان کې هم دي کړي زموږ چې د رمضان میاشت شروع شي د ښځو بیخ وځي ولې چې هر یو سړی خپله افر کوي مالا پکوړه تیاره کا بل به ورته وایي مالا مټر آلو بل به ورته وایي مالا دالې ماش بل به ورته وایي مالا دا چکن سوپ کا بل به ورته وایي مالا دا کا خدای نیکبخته دا میاشت خو څه د پیسې وټل والا نه ده که نه داسې پیسې وټل خو نه دی پرېږده یو څیز به پرې پوخ که راولي د روژه ماتې پورې د دوم نه چې دی شروع شي موږ نه سبق ته راځي په وخت انفراد کاته بیا دغه کوو تیاری کوو د ماښامه پورې ستا خدمت کې لګي بیا چې ماښام شي او ته روژه ماته کې دې کې مالګه نشته دې کې نه چل دی او ځان دې شرمولی دی او د خدای نیکبخته شکر وباسه په دا خوله دې په څه بنده که بس کا نو چې ته پاسې وروره شیټونه هغې راغونډوي لوښي هغې دي هغې ته بیا ولاړې د پیشمني پورې ستا لوښي نه ختمېږي نو چې پیشمني ته یو ګنټه دوه پاتې ته ودوي هغې عاجزانانې بیا لګیا شي تا له ولې چې د شپې نه دې امر کړی چې ګورې پانچې ورڅه پخې کوي دا ورڅه پخې کوي سبا له به جهاد ته ځم او کشمیر به فتح کومه چې سم څښی ورته لاړ شم خدای نیکبخته د الله نه ویرېږه دا ښځې به په څه ټیم کې یاره دغه کوي عبادت په څه ټیم کې کوي ښه چې بیا ته ودوي او تا نه د څه وخت راوختي دی او په وخت رانه رانلي زه وایم چې د ښځو مرتبه په خاوند اوچته ده چې ورته ویلي وي چې د سره ورته اواز مه کوه چې دقه څه یم د خدای نیکبخته او ځان ته موبایل په ټیم کا په وخت باسه د تهجد لمونځ وکړه بیا کښېنه نو به زوره د ښځو لمونځ څه جوړې کړي دی هغه هوټلو کې بېفران نه حقه شی دي یار ذلیله او رسوایي په دې روژې د اختر په ورځ اکثر د اختر مونږ د پس غلامي هغې ته هم پارېږي ولې د اختر په ورځ بیا شهزاده صاحب جهاد کړی دی اوس په ده دپاره په کیلو کې وریجې تیارې نو خدای دپاره سوال درته کوم چې ښځې مه پازار شل شي